الله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاح. زه ټولو نه اول خپل اورېدونکو ته سلام عرض کوم. پس د سلام نه ما ورته باندې بیا یې وارې د محرم میاشته راغلله، څه دا د عبادت و د بندګۍ میاشته دی. د محرم مجلس چې کوم دی دا یو قسم سره عظیم عبادت دی، لکه څه شان سره حج دی، روژه دی، لمونځ دی، عبادت دی. دا هم د شان سره یو عظیم عبادت دی او هر یو عبادت خپل آداب و خپل شرایط دي. د شان سره د محرم خپل آداب و شرایط دي چې مجلسو کې شرکت کولو دپاره هغه علماو ذکر کړي دي. او آدابونه اول ادب دا دی چې انسان کله کوم عبادت په ځای راوړي هغه پکار دی قصد قربت سره یعنې قربتا الی الله سره وي. نو مو داسې کله مجلس کې شرکت کوو پکار دی قربتا الی الله نیت سره هغه مجلس کې شرکت وکړو. دویم هر یو عبادت دپاره د صفایي ضرورت دی. نو دا یو عبادت دی پکار دی مو ته مجلس کې شرکت به وضو یعنې وضو سره شرکت وکړو. او دریم دا د غم مجلس دی، د محرم مجلس پکار دی مو ته دې کې غمګین وو څه دریم آدابونه د محرم هغه غمګین شوله ذکر شوي دی چې انسان پکار دی دې کې غمګین وي. او څلورم کوم مجلس د حسین دی هغه د غم مجلس دی. د غم مجلس کې پکار دی انسان ټول لباس کې شرکت وکړي. څه آدابونه د مجلسو دی د محرم څه انسان پکار دی ټول لباس کې شرکت وکړي. او پنځم د حسین دغه مجلس دا د حسین کرم دی چې مو ته دپاره د حسین هغه مجلسونه به عنوان یوه یونیورسټۍ یوه مدرسه دی چې هغه نه مو ته اسلامي آداب و اسلامي احکام زده کوو. او کوم ویس څه عرض کوي، وعظ و نصیحت کوي، عرایض پیش کوي، پکار دی مو ته هغه عرایض ښه صحیح طریقې سره واورو او بیا هغه باندې عمل وکړو. څه بهترین شی چې مو ته استفاده کوو مجلسونه هغه همدا دی څه د وعظ عرضونه واورو هغه باندې عمل وکړو. څه دا یو آدابونه د محرم دی چې پنځم نمبر باندې ذکر کیږي. او شپږم هغو مجلسو کې چونکې د غم مجلس دی و امام صادق علیه السلام فرمایش کوي چې د مو شیعه هغه دي چې هغه د مو غم کې غمجن شي او د مو خوشحالۍ کې خوشحال شي. پکار دی دغو مجلسو کې مو ته غمجن و ژړا وکړو د مولا حسین مظلومیت دپاره، اصحاب حسین مظلومیت دپاره، انصار حسین مظلومیت دپاره وژړو. څه دا آدابونه د محرم و د مجالسو دی. او اوم هغه مجالسو کې چې ما ورته ژړا کوو یو عبادت عنوان سره ژړا ده کوو. دغه عبادت هر یو عبادت کې پکار دی انسان ځان دپاره دوستانو دپاره دعا وکړي. نو پکار دی ما ورته ژړا حالت کې ځان دپاره دوستانو دپاره او خصوصا د مولا ظهور دپاره دعا وکړو چې ما ورته خدای انشاءالله خپل مولا راولي. او اتم هغو مجلسو کې چې ما ورته شرکت کوو پکار دی ما ورته پاک نیت سره سره خپله ژبه، خپل لاسونه، خپل اعضای جوارح ګناه نه وسوتیني. مطلب دا دی چې که کله ما ورته مجلس کې ناست وو غیبت نه، تهمت نه، بدو خبرو نه ځان وساتو. او اتم هغو مجلسو کې چې ما ورته شرکت کوو پکار دی چې کوم ځای کې مجلس برپا کېږي، کومې امامخانې کې، امامبرګاه کې، مسجد کې یا خونې کې مجلس برپا کېږي پکار دی ځان سپی سره سره هغه د مجلس ځایه صاف سوتره وساتو. او دین علاوه د محرم آدابونه یو ادب دا دی چې هغه پیغام حسیني، هغه د حسین عظیم پیغام خپله واورو او خپله هغه پیغام چې واورو نو بیا نورو دوستانو ته هغه ورسوو تا دا چې د حسین دغه عظیم تحریک و دغه عظیم پیغام عام شي. نو زه به دعا وکړم الله رب العزت ته به سوال وکړم چې خدای دغه باندې دغو آدابو باندې ما ته اول او د مو دوستانو ته او اوریدونکو ته عمل کولو توفیق راکړي. امین ثم امین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.